Subscribe. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية في سورتي رواه الشيخان. عزتمند مسلمانانو د یو حدیث تاسو ته وضاحت کوم چې د دې حدیث د وجنا ډیر عوام او بعض خواص په ډیره غلطه او غټه غلط فهمي کې اخته شوي دي. حدیث شریف داسې دی، نبی علیه السلام فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم نو داسې نو د زه ولیدم، ځکه چې شیطان زما په شکل کې چاله په خوب کې نشي راتلی. دا د حدیث مفهوم دی او مقصد دی، او دا په بخاری شریف کې، په مسلم شریف کې، مشکات شریف کې، ترمذی شریف کې دا حدیث دا صحیح حدیث دی. نو د دې د وجه نه ډیر عوام وایي چې یاره ماته نبی علیه السلام په خوب کې راغی. نو تو ورته وایې چې دا ته څنګه پته لګي چې نبی علیه السلام تا ته په خوب کې راغی؟ نو هغه وایي چې حدیث هم اورېدلی دی چې چا په خوب کې نبی علیه السلام ولیده نو بس دی نبی علیه السلام لیدلی دی، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي چې شیطان زما په شکل کې نشي راتلی. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې د نبی علیه السلام کوم حلیه مبارکه ده، کوم شکل مبارک دی، کوم صورت مبارک دی، نو په هغې کې شیطان نشي راتلی، بالکل راتلی نشي. د نبی علیه السلام حدیث ټیک دی او د نبی علیه السلام وینا رښتیا ده، هغه یو صادق او صدوق پیغمبر دی. خو د دې حدیث په مقصد باندې ډیر خلک نه دي پوه شوي، ډیر عوام او بعض خواص. علامه شاطبي په اعتصام کې په جلد نمبر 212 کې د دې وضاحت کړی دی چې شیطان د نبی علیه السلام په شکل کې نشي راتلی، خو په بل شکل کې راتلی شي او دا دوکه تاله درکول شي چې زه نبی علیه السلام یم یا بل پیغمبر یم. یعنی نبی علیه السلام چې کوم مخصوص صورت او شکل مبارک دی په هغې کې شیطان راتلی نشي، هغه شکل نشي جوړولی، الله دا طاقت نه دی ورکړی. خو دا دوکه شیطان کولی شي چې د بل چا صورت جوړ کړي او تا ته ووایي چې دا نبی علیه السلام دی یا زه نبی علیه السلام یم یا فلاني شخص یم. دا دوکه شیطان کولی شي. نو د دې نه تاسو ته دا معلومه شوه، علامه شاطبي هم لیکلي دي او شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب په فتاوا عثماني کې لیکلي دي جلد نمبر 249 کې د دې وضاحت کړی دی. نو لہذا څوک چې نبی علیه السلام په خوب کې ویني نو هغه د بیا د معتبر او د پوهه او د مستند عالم نه تپوس کوي چې ما نبی علیه السلام په خوب کې لیدو او د دې ما ته وضاحت وکړه.